د مسلمانانو څخه عقیده ده د عیسی علیه السلام متعلق. کله چې بیبي مریم علیه السلام حامله شوه نو هغه یو مشرقي جانب ته لاړه او هلته یو حجاب یو پرده ولګوله، عبادت دپاره کېناسته. په دغه وخت کې فتمثل لها بشرا سویه، عیسی علیه السلام ورته د انسان په شکل کې رالو، جبریل علیه السلام ورته د انسان په شکل کې رالو. نو دوی ویل قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا، زه تا نه پناه غواړم د الله سره، که ته د الله نه یریږي نو زه ګورې د خپل رب سره د تا نه پناه غواړم. او ته قال انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیه، زه د الله را لېږلې شوی فرشته یم، دې دپاره راغلم چې تا ته تحفه کې یو ښکلی سمجدار ماشوم درکم. هغې ویل چې څنګه به وي داسې ماشوم، ولم یمسسني بشر، زه خو یو سړي نیم مسه کړی، ولم اکو بغیه، او نعوذ بالله نه زه زناکاره یم، زما به څنګه ماشوم کېږي. جبریل علیه السلام متا او فرمایل چې دا په الله باندې ډېره اسانه ده، همدغه شان به وي الله به تعالی بچی درکوي. بیبي مریم علیه السلام انتهایی پریشانه هم شوه چې زه به قوم ته چې دا ماشوم بوزم څه به ښیم. نو ته هدایت میلو شو چې کله ته قوم ته لاړ شې او ماشوم ورته وښې، ای به تا ته خامخا خبرې کوي چې ستا مور او پلار خو ډېر نیک خلک وو، دا تا څنګه کار کړی دی. نو ته به ورته ووایې چې زما د خبرو نه روژه ده، خبرې به نه کړي، او ته به ماشوم ته اشاره وکړې چې کله قوم ته لاړه هغوی تپوس وکړو چې دا دې څه کړي دي، ستا مور او پلار خو ډېر نیک خلک وو. فاشارت الیه، بیبي مریم علیه السلام ماشوم ته اشاره وکړه عیسی علیه السلام ته په غېږه کې چې دې سره خبرې وکړي. قوم ورته وایي قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، داسې ماشوم سره موږ څنګه خبرې کوو، دا خو ماشوم دی خبرې نه کوي. الله رب العزت عیسی علیه السلام د بیبي مریم علیه السلام په غېږه کې الله ګویان وکړو. وی ویل قال انی عبد الله، زه د الله بنده یم، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مال کتاب را کړی دی او زه نبی ګرځولی ما، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، او زه ډېر برکت والی ګرځولی ما، چرتم چې زه یم ما سره برکتونه او خیرونه وي، او ما ته د مونځ او د زکات حکم کړی د څو پورې چې زه ژوندی یم. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، او زه د خپل مور ډېر زیات تابعدار یم، نیکوکار یم، او زه بدبخته نه یم. دا کلام عیسی علیه السلام د بیبي مریم علیه السلام په غېږه کې ماشوم وویې کو دا کلام.